السلام علیکم. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشحاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. یو ځل ستاسو لپاره موږ بیا د DC سمرسیبل موټر ارمیچر به په څه طریقې سره ریپیر کوو. راځئ زموږ سره دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. مکمل طریقه به انشاءالله تاسو ته موږ درښو. راځئ فرسټ اف آل به تاسو راشئ دا ارمیچر چې کوم دی د دې کمپیوټر بالکل ختم کړی دی. لاول به راشئ دا به په کراس مشین باندې چیک کړئ چې زموږ سره ارمیچر کراس نه نو بیا به د هغې نه بعد تاسو دې ته کمپیوټر ور واچوئ. لاول به راشئ دلته دا زموږ څه کراس مشین دی دا بالکل ټیک ټاک ښه برابر کار کوي او دا ارمیچر به په دې باندې چیک کوي. ګوره بالکل دا چې کله ځان ته کینچ کوي نو هغه کراس وي، چې کله ځان ته نه کینچ کوو نو دا بالکل بیا ټیک صحیح ده. چې کله ځان ته پوټه راښکله یا پوټه شوه یا پاترې شو پار څه چې تاسو چې کوئ هغه څه مسله نه کوي، یو شان کار کوي. دا بالکل ټیک دی. د هغې نه بعد به دلته راشي دا لاک چې کوم دی دا به ترې وباسئ ځکه چې دا تاسو نیستلی نو کمپیوټر مخې ته نه ځي. بیا به داسې شی وکئ دلته به راشي دا کومې کونډې چې دي تارونو ته لګېدلي دا په طریقه ښه په ارام باندې راواړوئ او دا تار به ترې راوباسئ صحیح ده. نه په دې طریقه باندې کوشش کوئ چې ستاسو نه لاندې تار چې کوم دی هغه ټچ نه شي. دا پیچکس چې کوم دی نو هغه ووایي نو بیا اکثر تار چې کوم دی هغه کمزوری شي. دې څه به غټ احتیاط کوئ. په دې طریقه باندې به دا ټولې کونډې راواړوئ. دا کونډې چې راواړول دا به بالکل ښکته کوي صحیح ده چې پول ښکته شي دا تار دې په اسانه څه وځي. دا په دې طریقه باندې نه به تارونه راواړوئ. ډېره ایزي او اسانه طریقه ده او مین وجه د دې دا چې زموږ سره چې کوم کوایل دی هغه بالکل د کمپنۍ په حالات کې چې کوم دی هغه پاتې شي. بیا به راشئ دلته دا به دله به ټک ورکئ په ټک باندې بیا قلار قلار وباسئ صحیح ده. دا زموږ سره نوی کمپیوټر دی 12 کمپیوټر دی او 12 د ارمیچر سلاډونه دي. خو دې له فرسټ اف آل اول داسې شی کوئ لږ ګریس شان دې له ورکوئ دا ډېر زیات سخت ورکینئ چې کمپیوټر د نه بیا خراب نه شي په ټک ورکینولو کې صحیح ده. دې سره لږ ګریس ولا لازمي. بیا به په دې دا کونډې چې کومې دي دا به یو کونډه راړوئ او دا کونډه چې کوم دا ګوره دا د سلاډ ته بالکل موږ سیده راوستې دا کوم سلاډ چې دی یو کونډه دی ته بالکل سیده راځي. دا یو کونډې ته به دا وراچوئ دا شان په دې طریقه باندې او بیا پې کونډه راړوئ. بالکل بس ټول هم په دې طریقه باندې دغه شان تاسو کولی شئ. بس زموږ دا کوشش هم دی چې موږ تاسو سره داسې ویډیو جوړه کړو چې په اسانه باندې تاسو کار وکړئ صحیح ده. ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. د ټول ارمیچر د جوړولو نه بالکل په دې بچ کیږئ او ښه زبردسته کار کوي. بالکل ډېره ایزي طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو بالکل ارمیچر جوړولی شئ. بس دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.